الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، کله چې ماشوم موږ په دې باندې پوهه کو چې اسم فاعل به د خپل فعل په شانتې عمل کړي، خو هغې لپاره دا شرایطو نه په هغې کې یو شرط چې کوم دی نو هغه د دې دی چې اسم فاعل نه مخکې اسم موصول راغلی نو دا به د خپل فعل په شانتې عمل کوي. نو ګوره کله چې موږ علم النحو شروع کوله نو په هغې کې د اسم موصول په بحث کې راغلي وه چې کوم الف لام په اسم فاعل او اسم مفعول باندې داخلي، نو دغه الف لام چې کوم دی نو په معنی د الذي به موږ اخلو. نو دلته کې قائمون چې کوم دی نو اسم فاعل په دې باندې الف لام داخل شوی دی، نو دغه الف لام په معنی د الذي باندې دی. نو اصل کې عبارت داسې دی، لومبی ماشوم په دې عبارت باندې پوهه کول پکار دی. جاءني الذي قائمون ابوه، نو دلته ورته چې بچي دا الف لام د قائمون باندې چې کوم الف لام راغلی دی دا په معنی د الذي باندې دی، نو دې ځای کې ورته ولیکئ. نو ترکیب به موږ چې کوم نو څه به کوو، د الذي به کوو. نو دلته کې ورته ترکیب داسې وکړئ چې جاء فعل یا ضمیر چې کوم دی نو مفعول به، او دا الذي اسم موصول، او موږ وایو چې د اسم موصول پسې اسم فاعل راشي نو دا اسم فاعل به چې کوم دی نو بیا عمل کوي. نو الذي اسم موصول، قائمون دا اسم فاعل شو، ابو مضاف وهو ضمیر مضاف الیه، دا مضاف الیه دا اسم فاعل د لپاره فاعل شو. اسم فاعل سره خپل فاعل شبه به له کړ د موصول د لپاره صله شوله، او دا موصول صله چې کوم دی نو د جاء د لپاره فاعل شلو. نو فعل سره خپل فاعل او مفعول به جمله فعلیه خبریه ماشوم په دې باندې پوهه کول پکار دی. بیا د ماشوم نوم په دې کې تاسو پکار دی چې دلته کې د ابو مرفوع مجرور کې مرفوع ولوي د اسم فاعل دا فاعل د وجې نه وي. نو دې طریقې سره ماشوم په اجرا کې څه کېږي، هغه به روانېږي. نو موږ له پکار دا دی چې ماشوم سره څوک محترم په دې طریقې سره موږ اجرا ورسره وکړو.